بسم الله الرحمن الرحيم. أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة. أما المقدمة هرچ مقدمة ففي المبادئ التي دا په بیان د هغه مبادی او اصولو کې دا یجب تقدیمها چې د هغه تقدیم او وړاندې ذکر کول دا واجب او ضروری دي لتوقف المسائل علیها ځکه چې مسائل د علم نحوی دا موقوف دي په دغه اصول باندې او په دغه مبادی وفيها فصول ثلاثه او په دې مقدمه کې درې فصلونه دي. مقدمه دا اسم فاعل دی د تقدیمنا او معنی دا وړاندې کولو والا او دا مقدمه دا ماخوذ دا د مقدمه الجيش نا یعنی د لخر هغه عیسی چې هغه وړاندې رواني د لخرنا او د لارې د اوبو د سوري او د غشان د دشمن په باره کې معلومات کوي او د هغه مطابق هغه بیا باقی لخر ځان پسې وړاندې بوزي. او مقدمه دلته په کتاب کې چې کوم ذکر دا نو دا مقدمه دا په دوه قسمه دا یو مقدمه د علم دا بل مقدمه د کتاب دا. مقدمه د علم دا په هغه خاص سيزونو باندې مشتملې چې د مسائل د کول په هغه باندې موقوف وي. د هغه علم چې کوم مسائل وي نو دا په دې مقدمه باندې موقوف وي او د دې مخکز د کول دا ضروری وي لکه تعریف د علم، موضوع د علم، غرض او غایت د علم دا په مقدمه العلم کې دا زده کیږي. او مقدمه د کتاب دا هغه حصہ د کتاب وی چې په اول کې ذکر کولی شي د مسائلو علم چې دینه په دې باندې موقوف ني خو البته د مسائل علم د دې مقدمه په وجه باندې د غیز د کول اسانی. مبادی دا د مبدا جمع ده او د کتاب په شروع کې چې کوم څه ذکر کیږي او رستو راتلون کې سيزونه په غیب باندې موقوف نو هغه ته مبدا ویل کیږي. او دلته د مبادی نه مراد تعریف دی، موضوع او غرض د علم نحوی دا سيزونه دي. د دې عبارت ترکیب غداسي کیږي. اما حرف تفصیل دی، المقدمه دا مبتدا دی متضمن دی معنا د شرط لره، فا دا جزائیه ده او فی دا حرف جر دی، المبادی موصوف دی، التي اسم موصول او یجبو دا فعل دی او تقدیمها مضاف مضاف الیه دی فاعل دی، لام حرف جر دی، توقف دا مصدر مضاف دی، المسائل مضاف الیه دی، علا دا حرف جر دی او ها ضمیر مجرور دی، جار سره د مجرور نه متعلق د توقف مصدر مضاف، مضاف سره د مضاف الیه نه او د متعلق نه دا مجرور د جار، جار سره د مجرور نه متعلق د یجبو فعل، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه دا صله د موصول، موصول سره د صله نه دا صفت د موصوف او موصوف سره د صفت نه مجرور د جار، جار سره د مجرور نه متعلق د ثابتتن، ثابتتن اسم فاعل د خپل فاعل چې هغه هي ضمیر دی پدې کې دا غي سره او د متعلق سره دا شی به جمله خبر قائم مقام د جزاء، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه، و عاطفه او فيها دا جار مجرور متعلق د ثابتتن، ثابتتن اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نشبه جمله خبر مقدم، فصول موصوف، ثلاثه صفت، موصوف سره صفتنا مبتدا مؤخر، مبتدا سره د خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شو. او د دې عبارت نحوی اجرا هغه داسې کیږي. اما دا حرف تفصیل لی مبنی دی، المقدمه دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره دی. او د مبتدا کې دو په وجه مرفوع دی، علامت د رفع د ضمه د تا ده، فا جزائیه حرف دی مبنی دی، او فی حرف جر مبنی دی، المبادی اسم غیر منصرف دی، حالت رفعیه په ضمه سره او حالت نسبیه او جری دواړه فتحه سره دی،
لیکن دلته کې د الف لام په وجه دا په حکم د منصرف کې دی او په دې وجه باندې دا کسره قبلی او د منصرف کېدو په وجه باندې دا وګرځید په شان د اسم منقوص لکه القاضی. نو په حالت رفعی کې تقدیر د ضمه دی او حالت نسبیه په فتحی لفظی سره دی او حالت جریه په تقدیر د کسره سره. دلته کې دا د فی حرف جر په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر په دی کې کسره تقدیری د یا ده. لیکن دلته کې د التی لام ساکن سره د دی یا ساکن اجتماع راغلی ده. المبادی په دی کې یا ساکن ده اور پسې التی کې لام مشدد دی نو پاغی کې اول لام دا ساکن دی نو اجتماع ساکنین په وجه باندې دا یا ساقط شو او دا لام د التی چې دی نو دا متصل کیږي بیا دا دال کسره سره المبادل لتی ویل کیږي. التی دا اسم غیر متمکن اسم موصول مبنی دی او یجبو دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه. یجبو دا د اعراب په وجه باندې چې د فعل مضارع کوم اقسام دي نو په هغه کې دا قسم دی فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه او د دې حالت رفعی ضمه سری حالت نسبی فتحه سری او حالت جزمیه په سکون سری. د عوامل ناسبه جازمه دا نه موجود کېدو په وجه باندې دا مرفوع دی او علامت د رفع دلته کې ضمه ده بعد تقدیم دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره او د فاعل کېدو په وجه باندې دا مرفوع دی علامت د رفعیه ضمه د میم ده. هذا اسم ضمیر مبنی دی لام حرف جر مبنی دی توقف اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره دی او د حرف جر په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر په کې کسره د فاعل. المسائل دا اسم غیر منصرف دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه او جری دواړه فتحه سره لیکن دلته د الف لام په وجه باندې دا په حکم د منصرف کې ګرځیدلی نه او د مضاف الیه کې دو په وجه باندې دا مکسور دی مجرور دی او جر په کسره سره دی یعنی علامت د جر دلته کې کسره د لام ده. علا دا حرف جر دی ها اسم ضمیر مبنی دی او وہ حرف عاطفه مبنی دی فی حرف جر دا مبنی دی او ها اسم ضمیر دا مبنی دی. فصول دا جمع مکسر منصرف دا حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره دی او دلته کې د مبتدا مؤخر کېدو په وجه باندې دا مرفوع دی او علامت د رفعه ضمه د لام ده. ثلاثتون دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره دی او د مبتدا صفت واقع شوی دی دا په دې وجه باندې دا مرفوع دی او علامت د رفع په دې کې ضمه ده تا. فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. فصل دا فصل لی النحو نحو چدا علم دا یو علم دی بأصول چدا مشتمل دی پداس اصول باندی يعرف بها چدا دی پوجا معرفت و پیجنگلو حاصلیگی احوال اواخر الکلم الثلاث د درې کلمو د دریوانو کلمو یعنی اسم فعل او حرف د اخر د احوالو د هغه معرفت او پیژنګلو به حاصلېږي څنګه من حيث الاعراب والبناء د اعراب او د بنا په حیثیت سره چې دا معرب دی او کو مبني دی وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض او په دې سره معرفت حاصلېږي د کیفیت او د حالت او د صورت ترکیب بعضها د جوړښت بعض کلماتو مع بعض نور سره یعنی بعض کلمات بعض نور سره څنګه یو ځای کیږي او کلام ته نه څنګه جوړیږي نو دا کیفیت پکې معلومیږي. په دې عبارت کې دا فصل لفظ چې دی فصلن د دې معنی د کټکول او په اصطلاح کې د فصل څه ته وایي
دا هغه لفظ دی چې د دوو مختلفو حکمونو په مابین کې حائل وي، د دوو مختلفو حکمونو د دوو مختلفو بحثونو په مابین کې چې حائلی نو دې ته فصل ویل کیږي. او که دا ویل شي فصل د لام په سکون سره نو دا مبني دی، او که فصل ویل شي په تنوین او رفع سره نو د دې دا مطلب دی چې دا خبر دی او د دې مبتدا محذوف دی. هذا فصل، نو هذا مبتدا دی او فصل دا خبر دی. نحو دا په لغت کې قصد او اراده ته وایي، اراده کول، قصد کول. او په اصطلاح کې د نحو تعریف دا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دی. اصول دا د اصل جمع ده او د اصل لغوي معنی دا قانون او ضابطه ده. او په اصطلاح کې اصل څه ته وایي؟ نو اصطلاح کې اصل دا هغه قاعده کلیه ده چې دا په خپلو جمیع جزئیاتو باندې دا منطبق کیږي او فټ کیږي به. الکلم الثلاث د دینه مراد اسم، فعل او حرف دي. او دلته کې یو خبره په هغه باندې ځان پوي کې چې کله د یو سیس تعریف کولی شي نو هغه ته معرف ویل شي او محدود وته ویل شي. او د تعریف چې کوم الفاظ وي نو هغه ته معرف وي، حدم وته وي او تعریف هم وته وي. او په تعریف کې چې اولنی کوم الفاظ نو دا د جنس په درجه کې د دې دا مطلب دی چې دا معرف تم شاملی، دا د جنس په درجه کې چې کوم الفاظ او د معرف نه علاوه نور سيزونو تم شاملی. او د دې اولنو الفاظو نه بعد چې کوم الفاظ راځي نو هغه په منزله او په درجه د فصل کې او د هغه په وجه باندې غیر د محدود نه او غیر د معرف نه هغه خارج کولی شي. نو په فصل او قید سره یو سیز د تعریف نه خارج کولی شي او د دې د خروج ته فائدہ د قید ویل کیږي. یعنی په تعریف کې چې کوم قید ذکر شوی وي نو د هغه قید فائدہ ذکر کولی شي چې دلته کې د دې قید او د فصل فائدہ سره. نو په تعریف کې جنس دا خودلی شي چې دا جنس دی، فصل خودلی شي چې دا فصل دی، او بیا د فصل د وروړو فائدہ بیانولی شي چې دا فصل د کمی فائدې لپاره په دې تعریف کې ذکر شوی دی، دا قید د کمی فائدې لپاره د کم غرض لپاره په دې تعریف کې لګول شوی دی. نو دلته کې دا النحو چې دا معرف دی او محدود دی، او علم باصول تر اخره پوری دا تعریف دی، او دې ته معرف ویل شي او حدم ویل شي. او په دې تعریف کې دا اولنی چې کوم لفظ دی علم باصول نو دا په درجه د جنس کې دی، یعنی دا علم باصول نحو دا علم دی او مشتمل دی په اصول او په قواعد. نو صرف نحو دا سه علم نه دی چې دا په قواعد او په اصول مشتمل دی، نورم ډیر علوم شته. نو دا نحو دا علم باصول جنس شو، دا شامل دی نحو ته او د نحو نه علاوه نور علوم ته هم دا شامل دی. يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث. نو يعرف بها احوال دا اولنی فصل دی، او دې سره دغه جنس نه خارج شو هغه علوم چې کوم سره احوال نشي پیژندل، یعنی کوم علوم سره چې د کلمې ذات پیژندل شي نو هغه د دې تعریف نه بار شو. لکه علم صرف، په علم صرف کې د کلمې ذات پیژندل شي او د هغه بیان کولی شي. او دغه شان د دینه هغه علم هم خارج شو چې په کوم علم کې د کلمې معانی پیژندل شي، یعنی احوال نه معانی پیژندل شي، لکه علم منطق، علم معانی او علم بیان. نو دا هم يعرف بها احوال دی فصل سره دا خارج شو. نو يعرف بها احوال دا داسې فصل دی چې دې سره د علم نحو د تعریف نه علم صرف خارج شو، علم منطق، علم معانی او علم بیان. اواخر الکلم الثلاث دا دویم فصل دی په تعریف کې، او دې سره
هغه علم خارج شو کوم سره چې د کلمې د اول او د درمیان احوال معلومیږي. یعنی دې کې اواخر راغی، نو د اواخر په دې لفظ سره خارج شو هغه علوم چې کوم سره د کلمې د اول او د درمیان حالات معلومیږي، لکه علم لغت. او هغه علم هم د دې نه خارج شو چې هغه سره د کلمو احوال نه معلومیږي، بلکې هغه سره د جن او انس، د جناتو او د انسانانو احوال معلومیږي. لکه علم فقه او من حيث الاعراب والبناء دا دریم فصل دی، او دې سره د دې تعریف نه هغه علم خارج شو کوم سره چې د کلمات او احوال معلومیږي، لیکن د اعراب او د بنا په حیثیت نه، د معرب او مبنی کېدو په اعتبار سره نه، بلکې د قافیه بندې په اعتبار سره. د قافیه په اعتبار سره د هغه احوال معلومیږي د اواخرو، لکه علم عروض او علم قوافی، هغه د دینه بار شو. کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، دا سلورم فصل دی، سلورم قید دی په تعریف د نحو کې. او دې سره د تعریف نه هغه علم خارج شو چې کوم سره د مفردات او کیفیت معلومیږي. یعنی دلته کې خود ترکیب خبره رااله چې د بعض کلمات او بعض سره د ترکیب کیفیت معلومیږي. نو په کوم علومو کې چې د ترکیب کیفیت نه بلکې د مفرداتو کیفیت دا معلومیږي، نو هغه د دې نه خارج شو، لکه علم هندسه، علم هیئت او علم اشتقاق. دا د دې تعریف د نحوی نه خارج شو. دا کم عبارت چې ذکر شو تعریف د علم نحوی، نو د دې ترکیب داسې دی: النحو دا مبتدا دی، او علم دا مصدر دی، با دا حرف جر دی، اصول دا موصوف دی، یعرف دا فعل مجهول دی، او با حرف جر دی، ها ضمیر مجرور، او جار سره د مجرور نه دا متعلق شو د یعرفو. احوال مضاف دی، الکلم الثلاثی دا موصوف صفت مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه معطوف علیه من حرف جر، او حیثو دا مضاف دی، الاعراب معطوف علیه دی و حرف عطف دی، البنا معطوف دی، معطوف علیه سره د معطوف نه دا مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار، جار سره د مجرور نه دا متعلق ثانی د یعرفو، او وہ حرف عطف دی، کیفیت مضاف دی، ترکیبی مصدر مضاف دی، بعضها مرکب اضافی مضاف الیہ دی، او مع بیا مضاف دی، او بعضی مضاف الیہ دی. مضاف سره د مضاف الیہ نه دا مفعول فیہ د ترکیب مصدر، ترکیب مصدر مضاف سره د مضاف الیہ او مفعول فیہ نه دا مضاف الیہ شو. مضاف سره د مضاف الیہ نه معطوف شو، او معطوف سره د معطوف علیه نه نائب فاعل د یعرفو، یعرفو فعل مجهول د نائب فاعل، او د متعلقات سره د جمله فعلیه خبریه د صفت شو د موصوف، موصوف سره د صفت نه مجرور شو د حرف جر، او جار سره د مجرور نه متعلق د علم مصدر، علم مصدر د خپل متعلق سره دا خبر شو د مبتدا د پاره، او مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه خبریه شو. او دلته د علم مصدر دا متعلق ګرځیدلی دی، او بدی کې یو بل صورت داسم کې دی شي چې انه علم ثابت باصول یا مشتمل باصول، نو په هغه صورت کې به بیا د علم موصوف شي، او مشتمل اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا به شبه جمله صفت شي، نو موصوف سره د صفت نه دا خبر شو. نحوی اجرا د دې عبارت داسې ده: النحو دا اسم معرب مفرد منصرف قائم مقام د صحیح، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، او حالت جریه کسره سره دی، او د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی، او د رفع علامت ضمه ده.
علم دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره حالت جری کسری سره دی او دا خبر کې دو په وجه دا مرفوع دی او علامت د رفع پدې کې ضمه د میم ده با حرف جر مبنی دی اصول د جمع مکسر منصرف ده حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او دلته د با حرف جر په وجه مجرور دی او علامت د جر کسره د لام ده یعرف فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جزمی سکون سره او د عوامل ناسبه جازمه د انعدام په وجه د مرفوع ده او علامت د رفع د ضمه د فا ده با حرف جر دی ها اسم ضمیر مبنی دی او احوال دا جمع مکسر منصرف دا حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او د نائب فاعل کې دو په وجه دا مرفوع دی علامت د رفع ضمه د لام ده اواخر دا اسم غیر منصرف دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی او جری دواړه فتحی سره لیکن دلته کې دا د اضافت په وجه باندې په حکم د منصرف کې ګرځېدلې دی په دی وجه د مضاف الیه کې دو په صورت کې دا کسره قبلی نو اواخری درا په کسری سره ویل کیږي الکلم دا جمع مکسر منصرف ده حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره د مضاف الیه کې دو په وجه دا مجرور دی او علامت د جر دا کسره د میم ده الثلاث دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او د مجرور صفت دی په دی وجه مجرور دی علامت د جر کسره د ثا من حرف جر مبنی دی حيث ظرف مبنی دی الاعراب دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او د مضاف الیه کې دو په وجه دا مجرور دی او علامت د جر کسره د بعد و حرف عطف مبنی دی البنا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسره سره دی او په مجرور باندې د عطف په وجه باندې دا هم مجرور دی علامت د جر کسره د حمزه ده وہ حرف عطف دا مبنی دی کیفیت اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او په احوال باندې نائب فاعل باندې د عطف په وجه دا هم مرفوع دی او علامت د رفع ضمه د تا ده ترکیب دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی علامت د جر کسره د بعد بعض دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی او د مضاف الیه کې دو په وجه دا مجرور دی او علامت د جر کسره د ضاد ده ها دا ضمیر مبنی دی مع ظرف دی مبنی دی او بعض دا اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره حالت جری کسری سره دی او دلته کې مضاف الیه دی مجرور دی او جر په کسری د ضاد سره دی والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب او غرض او مقصد د علم نحوی دا صيانة الذهن دا د ذهن حفاظت او بچ کېدل دي عن الخطأ اللفظي د لفظي خطا نه فی کلام العرب په عربي کلام کې د علم نحو مقصد دا دی چې عربي کلام کې انسانی ذهن دا د خطا نه محفوظ شي د خطا لفظي نه یعنی ذهن چې کوم هدایات ورکي جبه ته او جبه کوم تلفظ کوي نو چې د ذهن دغه هدایات په وجه باندې د جبه د خطا لفظي نه محفوظ شي او ذهن د علم نحو په وجه باندې د دې قابل شي چې صحیح هدایات ورکړي جبه ته غرض د دې لغوي معنی د نشان او اصطلاح کې غرض څه ته وي ما یکون باعثا للفعل د یو کار د کولو لپاره چې کوم باعث او ذریعہ ګرځي هغه ته غرض او مقصد وي
او دا خطا چې دا نو دا مقید کړه د لفظي قید سره، یعنی د خطای لفظي نه دا بچ کول کوي. دا دې لپاره وکړ چې د علم صرف نه او د علم معانی نه او د علم بیان نه او د علم منطق د دې د مقصد نه احتراز وشي. ځکه د علم صرف غرض او مقصد څه دی؟ دا صيغه چې کوم غلطۍ دي چې د هغې نه بچي، او صيغه یعنی مطلب د جوړښت په اعتبار سره، د مادی په اعتبار سره، د فاعل لام کلمې په اعتبار سره چې کومې غلطۍ راځي په یو صيغه کې چې د هغې نه بچ کېدلی شي، دا غرض د علم صرف دی. او په علم معانی او بیان کې غرض هغه داوی چې د معنوي غلطۍ نه دا انسان محفوظ شي، او د علم منطق غرض دا دی چې په فکر کې غلطي رانشي، فکری غلطي چې دا د هغې نه محفوظ شي. او د علم نحو غرض او مقصد سری د خطای لفظی نه، د لفظی غلطۍ نه د انسان بچ کېدل، دا د علم نحوی غرض او مقصد دی. او د دې عبارت ترکیب داسې دی، و دا حرف عطف دی یا و استینافیه دی. الغرض دا موصوف دی، او منه دا جار مجرور دی، او متعلق دی د الکائنو. الکائنو دا اسم فاعل دی، او په دې کې هو ضمیر دی، هغه د دې فاعل دی. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نشي به جمله دا صفت، موصوف سره د صفت نه دا مبتدا شو. صیانتو دا مصدر دی او مضاف دی، الذهنی دا لفظا مضاف الیه دی، او معنن دا مفعول به دی د صیانتو مصدر. او عن حرف جر دی، الخطا موصوف دی، اللفظی دا صفت اولا دی، او فی کلام العرب جار مجرور متعلق دا الکائن دا صفت ثانیه دا دا موصوف دی. موصوف د دوالو صفاتو سره دا مجرور شو د جار، او جار سره د مجرور نه دا ظرف لغوه متعلق د صیانتو مصدر دی. صیانتو مصدر متعدی مضاف د خپل مضاف الیه او متعلق سره دا خبر د مبتدا، او مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو. د دې عبارت نحوی اجرا هغه داسې د و حرف عطف مبنی دی، من حرف جر مبنی دی، او هو دا اسم ضمیر مبنی دی، عن حرف جر مبنی دی، فی حرف جر دا مبنی دی. الغرض او صیانت او الذهن الخطا اللفظی او کلام او العرب دا ټول دا اسم مفرد منصرف صحیح دی. دیکھ یعنی اریو دا اسم مفرد منصرف صحیح دی. الغرضهم او صیانتهم الذهنی الخطئی اللفظی او کلامی العربی دا ټول اسم مفرد منصرف صحیح دی. او د دې حالت رفعی په ضمه سره ده، حالت نسبی فتحې سره ده، حالت جری په کسرې سره ده. بیا د الغرض چې دی دا د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی، او علامت د رفع ضمه د ضاد ده. صیانتو د خبر کېدو په وجه مرفوع دی، علامت د رفع ضمه د تا ده. الذهنی دا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی، او علامت د جر دا کسره د نون ده. الخطئی دا مجرور دی، او علامت د جر کسره د حمزه ده. کلامی دا د حرف جر په وجه باندې، او العربی دا د اضافت په وجه مجرور دی، او علامت د جر په دی کې کسره د میم په کلام کې ده، کسره د بعد په العربی کې. وموضوعه الکلمه والکلام، او موضوع د علم نحوی دا کلمه او کلام دی. موضوع دا په لغت کې څه ته وایي؟ اخاده شوی، یو چیز اخاده شوی هغه ته موضوع وي. او اصطلاحی معنی د موضوع څه ده؟ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. د دې دا مطلب دی چې موضوع د هر یو علم دا هغه چیز دی چې د هغه چیز د عوارض ذاتیه، یعنی چې د هغه کوم احوال او حالات د هغه ذات ته عارض کیږي،
داغي په باره کې بحث کیږي نو دا موضوع وي. لکه د علم طب د میډیکل موضوع څه ده؟ د انسان بدن دی. د انسان بدن ته چې کم احوال او کم حالات عارض کیږي او راځي وته، نو داغي په باره کې بحث دا په علم طب کې کیږي. نو انسانی بدن دا موضوع ده د پاره د علم طب. دغه شان د علم نحو د پاره موضوع دا کلمه او کلام ده. ځکه په کلمه او کلام کې په علم نحو کې د کلمې او د کلام نه بحث کیږي، د دې د احوال نه بحث کیږي. د دې احوال څه دي؟ منصرف، غیر منصرف دي، مبنی دي، معرب دي، مفرد تثنیه جمع دي، او مذکر دي، مؤنث دي، مرکب تام دي یا مرکب ناقص دي. دا ټول احوال د کلمې او د کلام دي. نو د دې بحث پکې کیږي. د دې ترکیب دی موضوعه مرکب اضافی، دا مبتدا الکلمه معطوف علیه و حرف عطف الکلام معطوف علیه د معطوف سره خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. او نحوی اجراء داسې ده و حرف عطف مبنی دی موضوع او الکلمه او الکلام، دا ټول چې دی اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی، او حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، او حالت جریه کسره سره دی. موضوع دا د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی، الکلمه او الکلام دا د خبر کېدو په وجه مرفوع دی، او علامت د رفع په دې کې ضمه ده په عین باندې په موضوع کې، او په تا باندې په الکلمتو کې، او په میم باندې ضمه چې کومه ده د علامت د رفع دی په الکلامو کې.